عبدالله ابن مسعود دان ډیره خوندوره خبره ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ناستو صحابه کرام ور سره ناستو صحابو ته فرمایي چې یو قصار تکوم او یو کتاب دی طبقات الکبیر او طبقات ابن سعد مرتبل کیږي محمد ابن سعد الزهري رحمت الله تعالی علیه دا کتاب لیکل طبقات الکبیر اوس وخت مشهور دی په طبقات ابن سعد باندې ثقه سړی دی مضبوط سړی دی هغه دا خبره لیکل دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابه سره ناشته ورته چې قصار تکو منن چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانہ کې یو صحابي وو په یو کوڅه کې روانو په یو لار کې یو پهلوانو لراغه مخله عبد الله ابن مسعود کی سکا چې دغه صحابي تی وی چې را ما سره کشتی کړي یې دورته ټیک ده وی دغه صحابي دغه پهلوان له په کشته باندې ورغه د پهلوان یو چت کا او په ځمکه باندې راو پرځاو وی چې هغه چیغي اوازونه سوري شروع کړي دغه صحابي هغه پهلوان پرې خود چې بیا سره روان شو وی چې هغه پهلوان بیا आवाज پیوک چې بیا لګر ته پتا طاقت کیم ک بیا راځي وی چې هغه صحابي بیا ورته واپس شو بیا ورته په کشته باندې راغی وی دی پیری داسي اوچت ک چې پس مکه مر او غرزاو هغه له په مړی باندې کېناسته بر په دغه سینه ول کېناست وی چې دغه صحابي ورته وی چې په دغه اوچتولو کې چې کله ما اوچتول وی ته د انسان نه زیات دروند وی انسان نمبر نه دروند تماته انسان نخ کاری تماته جن خکاری پیرای ورته ځکه پیرای د انسان نه چې وزن زیاتې ډیر دروند وی ډیر زیات وی چې دورته وی چې بالکل انسان نه م پیرای مورده چې بیا ورته چې ما نه اوچت شد استا دا وزن ما خپکی سامه خپدا وی عبد الله ابن مسعود صحابه ته فرمایي وی چې دغه صحابي ورته وی چې الا بپاسم چې هغه آیات راته په قران کریم کې وخایي چې کوم آیات نستاسو پیریانو زیات خوف شي سخت ریږي چې دا هغه آیات تلاوت وشي چې تاسو نه پاتې کېږئ ځای داسې آیات راته وخایا بیا به پرېدم وی چې دغه جن ورته وی چې هغه آیات الکرسی دی چې په چا باندې جنات راشي او دا آیات ورته ولولې بیا جنات نشي پاتې کېږي دې مبارک ته رچت شو دا صحابي او هغه صاحب یې پرې خود عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابو ته فرمایل چې دا داسې صاحبو چې زمونږ په زمانہ کې دنه طاقتور صحابي بل نو غیرتمند صحابي بل نو لاندې صحابه کرامو تاسو ته وکړه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ دا کومه قصه چې تارا ته وکړه دا صحابي څوک چې دا جن یې راو پرځاو جن له شکست ورکړه عبد الله ابن مسعود ورته فرمایي دا صحابي په صحابو کې سیدنا عمر فاروق رضی الله جنات چې د چا مقابله نشي کړي دا کیړي مکوړي داغه مقابله کړي شي سیدنا عمر فاروق خدای پاک چې چاله عزت ورکړه د اغي عزت پاک کموالی کې کدا انس جن ثقلین راجم شي دا هغه په عزت کې کمای نه رضیدار سره یاد لري